الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. رواه مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک ہوئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. ډیرو عزتمندو مشرانو، همزولو، معشومانو، محبینو، ټولو ته په جمع باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم حاضرینو، اسلامی لسم میاشت شوال المکرم چې دا لسم میاشت اسلامی د هغې نن لسم ورځ ده، 10 شوال المکرم. جمعه مبارکه په دغه لویو ساعتونو کې مونږ او تاسو الحمدلله یو ځل بیا خدای پاک جل جلاله خالق کائنات په کور کې په صحت او په عافیت او په ایمان او په استقامت باندې سره راجم یو. الہ العالمین دا ناستا او د حاضری ویل اوریدل خپل دربار عظیم کې قبول کا، او دې نه پس ته خدای پاک مونږ او تاسو له په دې باندې د عمل توفیق راکړي. محترم حاضرینو، نن په یو ډیره خوندوره موضوع باندې د ټیم مطابق اظهار خیال کوما. قرآن کریم مبارک آیاتونو پرانا کې او امام بخاری مسلم کتاب المغازی د هغې په رڼا کې انشاءالله تعالی په مختصر ټیم کې کوشش کوم چې دا خپل موضوع زه راغونډه کړم. ادب احترام باندې کېنئ، دا خبرې واورئ او خپل زړونه په هغې باندې خوشحاله او منور کړئ. محترمو، په شوال المکرم دا کومه میاشت چې روانه ده، نن د هغې لسمه ورځ ده. درې روایات تی با حدیثو کې. یو د 7 تاریخ د دغه میاشتې دام شتا
یو 11 تاریخ شوال المکرم، خو اکثر علماء کرام چې کوم تاریخ په طرف باندې تللی دي هغه د 15 شوال المکرم او د هجرت 3م کال. دا کومه میاشت چې روانه ده د دې یا 9مه ورځ ده یا 11مه ورځ ده او یا 15مه ورځ ده. 7 شوال، 11 شوال یا 15 شوال. خو 15 شوال باندې اکثر مؤرخین او محدثین او داغوی هغه پلا او تلا دې طرف ته درنه ده چې 15 شوالو او د هجرت 3م کالو په دین اسلام کې یو غزا شوې وه چې هغې ته ویل کېږي غزوه احد. او چونکې دغه میاشتې سره مناسبت لري دغه شوال المکرم سره، چرته مخکې په دې باندې مونږه داسې څه تذکره وغیره گفتگو نه ده کړې، نو ابتدا نه وخله تر اخر پورې زمونږ او ستاسو موضوع به غزوه احدی او په هغې کې چې کوم په احادیثو کې یو په صورت آل عمران آیات نمبر 131 نه وخله تر 29 پورې او بیا نورم مختلفو ځایونو کې په آیاتونو کې الله جل جلاله دا غي ذکر کړی دی. لکه دا څنګه چې یو آیات کریمه ما په خطبه کې تلاوت کو صورت آل عمران پارا نمبر 3 آیات نمبر 121 وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اکثر مفسرین رائے دادا چې دا آیات د غزوه احد عکاسی کا غزوه احد د پارا حضور مبارک په مورشو کې خلق تیار کړیو. نو په دې غزوه احد موضوع باندې ارته خبره کومه، امید لرم چې ان شاء الله تعالی فائدہ بالار کوي. سرنا ابتدانا دا خبره واوري. محترمو، په اسلام کې په 2م کال باندې په 17 رمضان کریم باندې اول غزا غزوه بدر هغه شوی و. د غزوه احد نه یو کال وړاندې زم دی هغه باندې پس منظر باندې لګ پویوما چې پوه شي منځ کې بیا د صحابه محبتم یو 2-3 قصې احادیث ارته پکې بیانوما، قربانی یا او رسول الله مبارک سره محبت یا او د غیرت مظاهره یا او دا صرف ز د بخاری مسلم کتاب المغازی هغه یو خلاصار ته بیانوما چې پاغي کې سره غلی دي لګي غونډه خبره ټچ پکې دا د تاریخ هم دی. په 2م کال د هجرت باندې چې غزوه بدر وشوا 313 صحابه کرام او تقریبا 2000 کسان یو تاریخی شکست صحابه او کافرانو لا ورکړی دی. یو تاریخی شکست او پاغه کې د دوی دنیا په لحاظ باندې چې دوی ورته لوی لوی خلق وي چې یو په هغه کې ابو جهل اغم په اومدغه غزا کې چې مردار شوی دی. معاذ او معوذ رضی الله تعالی عنہما د کسان صحابی 2 بچی و مردار کړی دی. د بوي چې کم از کم لګنامي ګرامي صحابي خو چې مردار کړی وي کنه، خو ماشومان باندې خدای پاک دې مردار کړی دی. داسې امیه ابن خلف شو، لوی لوی سرداران د دوی په نس باندې چې کوم قریش هغه یولا مردار کړیو او واصل جهنم کړیو. او تاریخ پاغه باندې گواهی چې دوی په خپلم دا اقرار کا چې په دومره کم تعداد باندې په دنیا چې کله جوړه را آدم علیہ السلام نو وخلا تر محبوب علیہ السلام پورې دویم اقرار کا چې په دومره کم تعداد باندې دومره تاریخي شکست هیڅ علم نه ور کړای. لگا څنګه چې اصحاب رسول مبارکانو د پیغمبر علیہ السلام د امت صحابه څنګه چې دوی لدا شکست ور کړای، په تاریخ کې چا داسې شکست چاله نه ور کړای. نار نور
بغیر د اسبابو یو سیز نشتا تعداد کم د یو سړی په سر باندې مقابله کې 3 کسان چرته څوکړی شي او د مکه مکرمه نه غمزپلی مصیبت زدا کمزوري ضعیفان وږي تګي راغلي چې په خېټه کې روټه نشته د دوی مبارکو او مدینه منوره کې ټول یو 2 کال وشو دویم کال یو 2 کال وشو پر رمضان کریم کې په 17 باندې غزوه بدر یادوم اول غزا دا وشوه نو دوی ډیر کې نکیو سخت غوسو کافران او چې کله ابو جهل د منزلاړ نو د کافرانو چې کوم قیادت ته هغه ابو سفیان رضی الله عنه جو صحابي رسول له هغه سنبال ک او داغه لاندې 2 صحابه بو خالد ابن ولید رضی الله عنه چې دا به ابو سفیان رضی الله عنه چې کله په حالت د کفر کې او کافرانو طرف نه براته نو گس طرف ته خالد ابن ولیدو چې هغه ته ویل کېږي میسره گس طرف او یو د میمنه خي طرف ته وایي چې عکرمه ابن ابي جهل چې دا د ابو جهل زویو اکرمه رضی الله بیا اکرمه رضی الله تعالی عنہ هم صحابي شو خالد ابن ولیدم ایمان قبول کا ابو سفیان رضی الله عنه اغم ایمان بیا قبول کا خدای پاک پاغوی باندې رحم او کرم کو په غزوه بدر کې چې ابو جهل مردار شو قیادت د سنبال کا ابو سفیان رضی الله اور سره خالد ابن ولید او ابو جهل زوی اکرمه ابن ابي جهل صاحبانو د یاد لري په حدیثو کې راځي کتاب المغازی کې دوی یو کال چاند کړي وګوره د یاد لري چې چرته با تجارت خکا فلراله د کافرانو ډیره ګټه بیا وکړه پیسې بیا چاله کې خو دې غزوه احد لبي کې خو دې او په حدیثو کې دام راغلي دي چې 1000 اسونه هغه دوی سره موجود ټول یا غزوه احد لپاره خرڅ کړه چې داغه مال کافرانو وی چې دا مال ډیر راجم شي یعنی دوی ورته یو غوسه وا او وی چې مونږ به داسې انتقام دوی نه اخلو کنه چې هغه مخکینی په غزوه بدر کې چې مونږ له دوی دا مشران مردار کړي دي چې داغه انتقام تر وخلو خبره څو شو یو کال د غزوه بدر نه بعد دوی کافرانو دا پیسې را جمع کړي او دا سامانونه را جمع کړه چې کله دریم کال د هجرت شو او شوال المکرم یا اوم ورځه یا یولسم او یا 15 ورځ شو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک تر مبارک په غزوه بدر کې چې کله وشو نو بیا ایمان راوړی عباس رضی الله عنه دا خبر زده کړې معنا زپارام باندې تاسو پویوما عباس رضی الله تعالی عنہ په غزوه بدر کې ایمان راوړایو او اوسېده په مکه مکرمه کې اوسېده الته اوسېده چې کله دوی دا تیاری ولیدا ځکه چې مکه مکرمه کې خو اکثر څوک نو ټولو هجرت کړه او مدینه منورې ته عباس رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه السلام تر مبارک الته او د الته په مکه مکرمه کې د کافرانو دا تیاری ولیدا چې دوی دا څومره تیاری وکړه او دا څه تنظیم دوی شروع کړی دی دوی 3000 یو روایت کې 3000 راځي خدا څخه پس 3000 یعنی 3200 کسانو 3200 بعض علماء یې څه پس 3000 څوک چې 3000 ټیک دی ټول صحیح دی بس لګبګ 3000 یا څه پس خو 3200 کسان یې تیار کړه کافرانو احد لپاره او په دغه 3000 کسانو کې یا په 3200 کسانو کې 700 کسانو جنگی چکمه جامی د زغرا څه چې زغرا ویل کېږي دا به مضبوط هغه نه جوړه ودا ډبل سرمن ناو بیا هغه سره د وسمنې خولې او مکمل بدن نه با لاسونو باندې وسمنه مکمل وردی دا په 3200 کسانو کې 700 کسان مکمل ورده باندې برابر وو په کافرانو کې 700 کسان چې هغه بستا څو پیرا بار پتور باندې او هم نه پاغه باندې به اثر نک دومره مضبوط لباس او وردی جنگی هغه چولې وا او دوی سره پدی په 3200 کسانو کې دوی سره 200 اسیان
بلکې دوی ځان سره 200 اسیان او 300 اوخان دوی ځان سره یعنی 300 اوخان او 200 اسیان او 700 کسان زغره والا او 3200 افراد او 15 زنانه ځان سره روان کړي. پاغي کې یو هندم وا هندا رضی الله تعالی عنہ چې دا ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ کور والا او معاویه رضی الله تعالی عنہ مور دا اوس رضی الله تعالی عنہ دا فتح مکی په کال باندې بیا ایمان راوړ په اتم کال د هجرت باندې اغا زنانو مشرب او زنانې ځان سره روانه کړي وي چې تاسو به د کافرانو له غیرت ورکوي دی پر راغلی وي چې دا زنانه ورته وي چې غیرت لګ ځان کې پیدا کړي چرته داسې نشي چې دا زمونږه 200 فوج بیا چرته رامنډه نه کا او بوزدل نشي. نو زنانه مر سره 15 بوتلې ورته وي چې اشعار ورته یای اشعار او په اشعارو کې د غزوه بدر چې کوم تاسو مشران مړ اغي صفت خوانی ورته پکې بیانوي چې ګور استایا ابو جهل مردار کړه او استایا امیہ ابن خلف مردار کړه او استایا دا سردار وجلا استایا دا نو زنانو با په دوی کې یو قسم لا غیرت غوند را پیدا کاوه چې چرته میدان نه اون تختی. او هند رضی الله تعالی عنها مبارک چې کوم وداغي دا ارمانو چې حمزه رضی الله تعالی عنہ مبارک خصوصا په دغه غزوه احد کې ټارګټ دی چې هغه مبارک څخه شهید کا اوماغه سه وشو الله تبس منظور اوندا سه و دا صحابه کرامو نه یو اجتهادي خطا شوی و یو خطا تر شوی و هغه بنیاد باندې قران کې الله فرمایي انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا. الله فرمایي تاسو خپل باندې خطا یو وکړه په احد کې دا لږ غوندې نقصان ارته ورسید ما خو سره معاونت مدد او تاسو خطا یو وکړه او خطا یې ارته خیام امام بخاری مسلم هم بیان کړي په کتاب المغازی کې دوی هغه طرف نه خدا سیو خپ او رفل صحابو طرف نه صحابه کرام جمعه په ورځ باندې جمعه ورځ وا شپږم شوالو پیغمبر علی السلام چې جمعه منځ وک مازیګر نه پسیا صحابه کرام راجم کړه ولی عباس رضی الله تعالی عنہ ورته مکه مکرمه نه قاصد راولاګه پټ پټو لارو باندې نبی علیہ السلام خبر کړه دا خو 3200 کسان او اوخان او اسیان او زغرو په ورده باندې پل مامور مکمل تکړه تکړه او پدې کې چکم دی عبد الله ابن قمعه چې دا د کافرانو قریشیو تکړه پهلوانو هم پکېو دین جنگو خلکو خامخه جنگ یزدو تیراندازی یزدو غوړه سواری یزدو دار څه یزدو دلته قاصد رو ولا گزر مکه مکرمه نه عباس رضی الله عنه نبی علیہ السلام یې خبر ک چې تیارې ورته وکړي دوی درځي او داسې درځي چې خپ جوش او خروش کې در روان دي او دومره شیا ټول تیارې بس نبی علیہ السلام خبر شو د جمعه ورځ وا مونږ یې او فرمایا او صحابه کرام یې راجم کړه مشوره یې تر وغوښته دی وجه نه ځان ته پوي ویل ندی پکار نبی علیہ السلام نه زیات پوي څوک په مخلوقاتو کې خپل ملګرو دوستانو سره څه کړي مشوره ور سره کړي دا څه کول پکار دی نبی علیہ السلام مشوره وکړه دلتا عبد الله ابن ابی ابن سلول چې هغه ته رئیس المنافقین ویل کې خبيث د جماعت 300 کسانو ظاهری باندې مسلمانان ښکارا کېده لوباده د ایمان او د اسلام چې کومه هغه اچولې وګيري پټکی نبی علیہ السلام مبارک سره په اول صف کې ولاړ جمع اقامتونه 300 کسان پکې دامو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابانو مشوره وغوښته داسې تیاری کافرانو کړی دی را روان دي مشوره دا چې جنگ اور سره کړی کنا تیار یې کنا صحابه کرام ټول ورته فرمایي په یو आवाज باندې یا رسول الله چې کوم طاقت هم په بدر کې خودل او داغه ډبل طاقت به ان شاء الله وخوچ بالکل تیار یو ها مشوره سوا آیا مدینه منوره کی اور سرا جهاد پکار دے کہ باہر مدینه منوره حدود نوزو چرتم جهاد خواخ دی عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق د مشوره پیغمبر علیہ السلام مبارک تداوچ یا رسول اللہ مبارک جهاد امدلتا پا مدینه منوره کی اور سرا پکار دی بار نوزو زکه چې د په مدینه منوره کې ځان لک په اسانه باندې خلاصولای شو کنه نو ځان د سہولت ته پاره دا خبره وکړه
هغه مشوره چند صحابه هم دا مشوره وا چند صحابه چې مونږ بهر نزو بس مدینه منوره کې نو شراشي نو مونږ ل بیا دفاع چل راځي بار نوزو خو حمزه رضی الله تعالی عنہ او اکثریت صحابه دا چې نه یا رسول الله دلته په مدینه منوره کې کورونه دی او ماشومان دی او څو دي مونږ چې جهاد کړو چې بیا سم جهاد ور سره وکړو سم په کولاو طبيعت باندې سړی ور سره وکړو مونږ به بهر وزو مدینه منوره حدودنا او دا ټولو نه زیات په دې مشوره کې انوال سیدنا اسد الله او اسد رسوله چې د خدای پاکم شیر دی نبی علیہ السلام فرمایي او یې چې زمام شیر دی نبی علیہ السلام فرمایي حمزه رضی الله تعالی عنہ دا وچنا بهر میدان ته وزو احد چکم څوک معتمرین یا حجاج تلی دی مسجد نبوی کی سیدھا 21 نمبر گیٹ باندې چوزی سیدھا انسان رسی تقریبا سکم 15 کیلومیٹر دی 2.5 میله یا 3 میله دی نو 1 میل 1.5 کیلومیټر دا 4-5 پوری کیلومیټر جوړه کی سیدھا لیار ورغلیا وسم هغه غر په لمن کې هغه 70 شهدا پراته دي او شپک کیلومیټر احد غر پروت دی انسان خلق زی زیارت تپارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی احد غر نه مال د جنت خوشبوئی راځي او څلور غرونه دی چې دا په جنت کې می یو پاغه کې احد غر دی امام بهقی حدیث ته دا احد غر نو دی وجنا د مبارک ورته چې نه بهر زو چې سم مقابله ور سره بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډایرک کور ته نه واته زغری رو چولا توری رو خشتا او کور نه بهر راواته نو صحابه داسې محسوس کړ چې ګوندې په دې خبره باندې نبی علیہ السلام غصه غوندې شو چې مطلب مدینه منوره کې پکار دی بهر نوزو احد میدان ته نو چې بهر راواته حضور مبارک تیار دي ته مشری دي ته قائد یې داسې نه چې تاسو مخ کې او مونږ روستو حضور مبارک بس صف اول کې جنگی ده صحابو نه بچ چا پختنه وکړه چې بهادر صحابي تاسو چاته یې کنه بهادرۍ معیار بهادر صحابي تاسو چاته یې نو صحابو ورته وی چې مونږه بهادر صحابي هغه چاته یو چې نبی علی السلام سره نږدې جنگی دی سبحان الله دا بهادر صحابي ځکه چې حضور مبارک به بالکل فرنٹ باندې نو چې الته بڅوک نږدې جنگیدنو دا بڅو دا به بهادر صحابي بهادرۍ معیارم داو چې څوک به نبی علیہ السلام سره نږدې او نو پیغمبر علیہ السلام په خپل باندې څومره بهادر و بیا نو صحابه ورته وی چې یا رسول الله مبارک کتا سو خیر دې په دې فیصله باندې ناراضه چې بهر په احد ځای میدان کې جهاد کړو خیر دې دلته به وکړو بس نه بوزو ورته وی چې نه ز په دې ناراضه نه ما یو ځل زغره اچولې دا او تور مراخشته دا او یو نبی مبارک چې یو ځل زغره تور اوچته کا چې جهاد یې نه کړی بیا نه واپس کږي ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ټول لشکر قائد پیغمبر علیہ السلام په احد کې خو انصار او مهاجرین صحابه نو د مهاجرینو صحابه جنډه یا مصعب ابن عمر لور کړي و دا ډېر خسته صحابي وو په احد کې شهید شو خلکو وی چې رسول الله مبارک شهید شو دومره خسته و دا د مهاجرینو جنډه او دستا د په قیادت کې روانه و او بیا د انصار چې کوم دي انصار دوه قبیلې وي اوس او خزرج اوس انصار صحابه د هغه قائد اسید ابن حدیر رضی الله عنه او د خزرج چکم انصارو د هغه قائد چې د صاحبانو حباب بن منذر رضی الله تعالی عنہ هغه په قیادت کې دا ډلې روانې وي او بیا یې مکمل سردار او قائد پیغمبر علیه السلام څومره کسانو فیصله وشو چې مدینه منوره نه بهر احد 5 کیلومیټر باندې الته جنگو صحابه کرام 1000 کسانو او چې کله 1000 کسان یو دغه عبد الله ابن ابی ابن سلول منافق دا خبيث چې کوم دی دا به در کې اسفل کې چې دا د جهنم نم خطه طبقه ده دا چې په خله باندې کافرو په خله باندې بیان اٹک د مسلمانۍ نو دای 300 کسان د دمو په دغه 1000 کسانو کې چې کله روان شو نو په حدیثو کې په تاریخ کې یو ځای دی التا دا احد ته بالکل قریب شو نږدې شو
لږ غوندې ځای پاتې و هغې ته ویل کېږي مقام شوتم راغلی یا اشواتم راغلی دی. دلته پیغمبر علیه الصلاة والسلام سبعي مونځ وکړه او چې کله سبعي مونځ وکړه او دا صحابه یې ښه دغې کافرانو ته هغه خو راغلي وو هغوی پړاو اچولی دی 2200 کسان او څه او ښه په ځان ته چې دی نو ښه په پهلوانۍ او په طاقتورۍ کې ځان ته څه وایي په دغه ټیم کې چې مونږ بار نه خپله بدله اخلو. صحابه چې لاړه په دغه مقام کې چې کوم دی دغه عبدالله ابن ابی ابن سلول پیغمبر علیه السلام ته بانه جوړه کړه او په حدیث کې بانه څنګه جوړه کړه چې مونږ نه بیرته واپس کږو تا زمونږ خبره ونه منله. کومه خبرې چې ورته ویلي چې په مدینه منوره کې به جهاد وکړو دا خبرې ورته څه کړه بانه کړه چې تا مونږ خبره ونه منله او لیارکم تر واپس کېدی شو التم تر حصارېدی شو. دا دلته څه لاغه کړه دلته پرېښوده چې پرېږده چې صحابه کمزوري پاتې شي کم پاتې شي. منافق و که نه خو هغوی ته دا پته نه وه چې 700 صحابه 7 لاک هم مقابله کړی شي نو 3200 څه شي غیرتمند خلک دي. دوی 300 کسان په دغه مقام اشوات یا په شوت دغه ځای کې دغه خبیث ځان سره بیرته را واپس لاړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک هیڅ چرت پکې نه دی والی ورکې مرداران چې کله راله 200 صحابه پاتې شو 700 او هغې طرف نه 3200 او څو اسیانو ورسره 2 څو اوښانو ورسره او یا 70 او توري او زغري په یو روایت کې شپږ راځي خو په نشت باندې وي ټولو سره دا لرګي دا مونږ تاسو ورته کوتکي او لرګي او څه شی دا شی دغه بس 2-3 توري او داسې 5-6 زغري او 2 اسیان او هغه یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په هغې باندې سوار کړی او یا اوښان او 700 صحابه هیڅ. خو حمزه رضی الله تعالی عنہ علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ سیدنا ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ له صحابه کرام په دې کې موجود او صحابه بے انتها د وفاداری د محبت اظهار پیغمبر علیہ السلام مبارک سره کړ. کله چې ورسېده میدان ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خو جنگونه زده ډېر حکیم او پویو نو صفونه یې تیار کړه. نو چې صفونه یې تیار کړه نو صحابه کرام چې په احد کې ودرېده نو احد شریف چې کوم غر دی هغه د صحابو شاته راته وروستو راته نو دلته داسې یو غونډۍ غوندې ده هغې ته جبل رما څوک ورته رما دي څوک رما داسې وړوکې غوندې غونډۍ ده او ټایم کې دا لږه اوچته وه. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مبارک په 700 کې 50 کسان څومره 50 او ټول تیر انداز تکړه چې کوم ایکسپرټ داسې کسانی چې هغه ډېر خطر اندازی کا 50 کسان د چا په قیادت کې عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه دیم شهید دی په احد کې بیا 50 کسان تیر انداز یا په شاته طرف چې کوم احد دی داغه په یو غونډه باندې کېنول او نبی علیہ السلام سورته وی ګورک مونږ لاندې په میدان کې شهید کیګو کمونگا غصی کمونگ کٹکی کمونگا اگٹلا کمونگ مال غلیمت تاسو بند را کوزا گئی تا حکم ثانی چکل از ما حکم بل راشی بیا برا کوزا گئی لاند میدان ترا گو رئی او برا نتاسو غشی ولی که تاسو تا ضرورت را گئی زمونگا شا طرف تا دفاع کردی خوچی مار تنی ویلی تاسو بدے زینا لاند میدان تا نرا کوزا گئی دلتا دا صحابوت سلویختو کسانو نا خطائی شوی تاسو بلاندې نه که مونږ لاندې مرو که شهیدان کی ارد صورت تاسو بدلته ناست یې چې مار تنی ویلی تاسو بن راځي او قائد یې څوک کا عبدالله ابن جبیر 50 کسان تیر انداز دلته ور سره کېناست. 3 مرحلې وي 3 د احد. په اوله مرحله کې صحابه تاریخي شکست ورک په اول سټیپ کې 3 سټیپونه دي. په دویم سټیپ کې چې دوی هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم حکم او هغه کې تر اجتهادي خطا ورته هغه کوتاهی تر اوشوا هغه د وجه نبی صحابه کرام 70 کسان شهیدان شو او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوازم اوچت شو چې نبی علیہ السلام هم شهید دی. خو چې کله صفونه جوړ شو نو 50 کسان پیغمبر علیہ السلام دلته کېنول په احد کې
په دغه غونډۍ باندې او لاندې صفونه جوړ کړه دی باکینا 650 او په اول صف کې سیدنا علی شیر خدا او سیدنا امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام ادرولی دي په اول صف کې او د اغوینه چې څوک اول رواته طلحه ابن ابي طلحه عبدری د مشرکانو اول وار اغوی کړه دی نبی علیہ السلام خو دفاع کې ناستو دغه عبدری خبيث چې کله اول وار وک علی شیر خدا راغه په اول خرچ باندې مردار کړه دی او داغه نه رستو د ضرور چې اگر واته او چې څنګه راغه وار یې وک په اول وار باندې سیدنا حمزه مبارک مردار کړ بیا نه کسان نور ال ایول مردار کړ دوی 27 کسان یا 26 یا 27 کسان په احد کې د کافرانو مردار شوي او 70 کسان دا صحابه شهیدان شوي بس بیا غینه بعد افراتفری چې څنګه جوړ شو په یو بلکې او دا شقانو د نبی علیہ السلام چې کوم پروانان دي دا غوي د حسن پتنګان دي اغوی شروع شو ځواني ہوتا بچو ہوتا خځو ہوتا مال تا یو شتی نه کتلی او داسې زبردست مقابله او په دغه اول سټیپ کې 3200 کسانو لا شپږ 900 کسانو شکست ورکا په فرار باندې مجبور کړ پمنډو باندې دا اول سټیپو پمنډو باندې کړ کله چې او تختید نو دوی ډیر زیات درانه ځکه چې خپل اصلي هوا ایم گزار کړو تکړه هغه سړایو چې خپل ځان یا تختولای وي بس میدان ډیر مال غنیمت او دا پاتې شو په اول سټیپ کې دوی نه کسان مردار کړیو دلته صحابه کرام او یو تختید خالد ابن ولید دا ګورا چې کله مسلمان شو نبی علیہ السلام ته فرمایل کفر په وخت کې رانه چا مقابله نه غټلې اسلام په وخت کې رانه بالکل نشي غټل او ته فرمایل د دوی ټول خاندان دا فوج کې ټول خاندان دا ډېر تکړو خالد ابن ولیدم په منډه کې حالت د کفر کې اکرام رضی الله عنه دا ټول لاړ دلته دوی نه دا کوم چې 50 کسان په هغه طرف باندې ناستو لاندې میدان ته راوکاته نو بس دوی خپل منځ کې سره وی چې مونږ هم لاندې کوزګو ځکه چې بس جهاد خو ختم شو الحمدلله صحابه بیا څور کړه ماتا او شکست یې ولا بیا ورک او عبد الله ابن جبیر ورته فرمایي چې ګوره نبی علیہ السلام تاسو ته فرمایلی چې څو پورې مانی ارتویلی دا ځای به پرې نه چې هر قسمه حالت راشي تاسو تی ګوره ویلی دی نه به پرې دی خو دوی اجتهاد یو کو چې نبی علیہ السلام مبارک مقصد داو چې څو پورې جهاد شوري اجتهاد یو کو جهاد شو اوس خو جهاد ختم شو کافرانو شاګان رواړه ولې کافران او تختید مالی غنیمت را غونډي مالی غنیمت ډیر دی صحابه کم دي مونږ ورزو او خیر دا دوی منځ کې ناو سلويخ کسان را کوز او لس کسان پاتې شو عبد الله ابن جبیر هم پاتې شو او نه کسان صحابه ور سره پاتې شو سلويخ کسان دغه ځای نه لاندې را کوز شو نبی علیہ السلام ورته ویل نه دی ولاندې په مال غنیمت باندې شروع شو ال خالد ابن ولید ته پته و زینه ورته معلومو جنگو انسانو چې صحابه کرام برکم شو پومدغه طرف باندې کافران دغه دویم سټیپ دی پومدغه طرف باندې کافران بیا پراتاو شو او چې کله راتاو شو ځای په ځای باندې خو ډیرو ځای په ځای باندې دغه لس کسان پومدغه ځای کې شهیدان کړ چې کله دوی شهیدان شو اندغه ځای چې حضور مبارک 500 مجاهدین لور کړه دا دوی ونیو دوی ته پته و چې حضور مبارک چرته خلک کینې دا خو ډیر اهم ځای دی او برنه بیا پاغه باندې دوی غشي شروع کړه دا دویم سټیپو شروع کړه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ټول اکثر کافرانو بلکې خصوصا د غدری کافران چي عتبہ ابن ابي وقاص چې سعد ابن ابي وقاص صحابي رور دی یو رور یې ګوره په 10 مبشرو کې دی سعد ابن ابي دا غرور دی عتبہ ابن ابي وقاص عبد الله ابن قمعه او عبد الله ابن شهاب زهري دا بیا رسول صحابي شو خو ټولونه لوی پهلوان په دوی کې عبد الله ابن قمعه داو وی چې دغه درې ټول فوکس په نبی عليه السلام په هغه باندې به غشي ورول عتبہ خبيث دام کافرو ابن ابي وقاص دا سعد ابن ابي وقاص رورو سعد ابن ابي وقاص به فرمایل چې ټول نزيات مشتاق د قتل زده د خپل رور ما وي چې دا مردار کړم دا چې ما لاس لاندې راشي کنه
دای مردار کړم دا عتبه ابن ابي وقاص او دا هغه کسو چې بیا یا تیګي راوخشتي تیګي اول تیګو گزار نبی علیہ السلام مبارک باندې په احد کې عتبه ابن ابي وقاص کړه چې حضور مبارک شونډم زخمی شو او غاخ مبارک یې مات شو. عبد الله ابن قمعه پیغمبر علیہ السلام باندې شا طرف نوارو کو دا خول مبارک نبی علیہ السلام له اوله دغه وسپنې دعا د پیغمبر علیہ السلام په مخ مبارک کې نه نوتی او یو چې کوم دی د عبد الله ابن شهاب زهري دغه پیغمبر علیہ السلام باندې غشي ورول. ابو بکر صدیق فرمای چې یو کس په احد کې د پیغمبر علیہ السلام په وړاندې اینو چې ځان نه ډال جوړ کړی دی چې غشه راځي لاس ورته نسی وی چې ما ځان سره وی چې دا به طلحه رضی الله تعالی عنہ وی طلحه ابن عبید الله رضی الله مبارک فرمایي چې ما ولید طلحه رضی الله تعالی عنہ 70 غشی پیغمبر علیہ السلام مبارک نه په دغه خپل لاس باندې منع کړی. ابو بکر صدیق فرمایي چې ټول عمر یا غلاس شل شو او چې ګوتې د احد په میدان کې مونږ ولید چلان دي تر وګرځي خو چې کله دو پیرا په احد کې طلحه رضی الله تعالی عنہ ته پیغمبر علیہ السلام خلینه دا وتلی دي چې جنت ته ځان د پاره واجب کړ. یو په دغه ټیم کې چې 70 غشي نبی علیہ السلام باندې برن راتلاو دور تخپل ځان یې اونیو ورته فرمایي طلحه مبارک لک سنبال کړي زخمی دی او ورته وایي چې نبی علیہ السلام فرمایي جنت ته ځان د پاره واجب کړ. او بیا چې کله یو داو او دویم لمبر چې کله بره نغشي شروع کړه غزا یې ونیوه او یا کسان یې صحابهونه شهیدان کړه بیا 70 کا حمزه رضی الله تعالی عنہ مبارکم پکې لای 70 کسان او بیا صحابه بیا هم جنگیده خو چې حدیث مبارک کې داسې راځي شیطان आवाज وکړ شیطان خبيث راغی आवाज یې وکړ چې رسول الله مبارکم شهید شو او حضور مبارک وګرځیده چې کله دریم وار په پیغمبر علیہ السلام مبارک باندې وشونو دا خپه مبارک نبی علیہ السلام خوښ و او غرزیدا نو پندای مبارک هم نبی علیہ السلام په احد کې خوښ شوی دا مخ مبارک چې کومه د وسپنې ټوپۍ و هغه دوه وسپنې نبی علیہ السلام په مخ کې تندای مبارک هم خوښ شوی شونډه مبارک هم خوښ شوی دا غاخ مبارک هم د نبی علیہ السلام شهید شوی نبی حضور مبارک نبی نه زیات لاړه نو غرزیدا چې کله وګرځید خلکو نه لیده چې حضور مبارک چرته دی. صحابه کرام کعب ابن مالک فرمایي چې مونږ ولیده په منډه باندې لاړو او داسې په چړۍ باندې یو غونډۍ و داسې غارو مونږ وی چې په هغې کې نبی علیہ السلام کینو چې دلته محفوظ کینی او لس کسان په هغې باندې پیرادار ودرو مونږ بلاندې جهاد کړو. خدای مبارک فرمایي چې حضور مبارک دوه زغرې مچولې وي چې مونږ اوچت که نبی علیہ السلام خو وی چې مونږ په چړۍ باندې نشو خېجولای دروندو ځکه چې اصلي نم لیسو او مونږه کسانم کمو وی چې په دا هغه دویم ځای دی وی چې طلحه رضی الله تعالی عنہ لاس یې شل دی لاس یې لګېدلی 70 غشي په خپله سینه باندې خوړلي وی چې منډه باندې راغی ورته کېناسته وی چې وی فرمایل چې ما تې را په شا کړی نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام ورته څنګه چې مونږ چاته په شا کګو ورته په شا شو دی مبارک فرمایي دغه غار ته ما په خاپوړو باندې نبی علیہ السلام وخېجاو. دا هغه دویم ځای و چې نبی علیہ السلام وکړ چې دا څوک دی نو طلحه صاحب دی پیغمبر علیہ السلام بیا ورته فرمایل طلحه جنت ته ځان دپاره واجب کړ. دا 70 حمزه رضی الله تعالی عنہ او بیا ابو سعید خدری سے پلار دی ابو سعید خدریم صحابی دی وخت کم دی داغه پلار دی پلار مالک ابن سنان رضی الله عنه دا یا پلار دی چې کله نبی علیہ السلام مبارک باندې عبد الله ابن قمعه په مخ مبارک لوار وکاو دا ټوپۍ دغه وسپنې د نبی علیہ السلام په مخ کې ننوتې او زخمی شو دا اینا دا ستر روانه وا نو مالک ابن سنان یې چې په جهاد کې مصروف هوا خو چې ما په وینه باندې نظر شنو ما وی چې نبی علیہ السلام وینه بلاندې زمکه باندې غورځږي د صاحب وی چې په منډه باندې رالما او د نبی علیہ السلام مبارک په دغه مخ مبارک باندې مخبل خله کې خدا او چې څومره وینه و پیغمبر علیہ السلام چې هغه وینه ما اوس کله چې کلی وینه اوس کله نبی علیہ السلام ورته فرمایي مالک ابن سنان چې زما وینه د چا په بدن کې شامل شو اور د جهنم په هغه باندې حرام دی. رستو تر بیا صحابو پوښتنه کړې چې رخام ماخه چې تا وینه سکله د وینې خپل وګمي یو
نو تعالی داسې ساغنه قسم خوري چې ما د حضور مبارک په مخ مبارک باندې خوله کې خدا او ما وینه اوس کله وینه د مشکو د عنبرو نه زیاته خوشبويي اکرم علیه السلام فرمایي هغه حضور مبارک ټوله وینه خو لاندې نه پرې خو دی زمکه ته د جنگ په وخت کې نه د پرې خو دی صحابه نو مونږ ته خلک چې تاسو دومره ادب د پیغمبر علی السلام نعوذ بالله کړی چې خدای پاک سره برابر وای مونږ تاسو چې ادب کړی ادب دي چې په جنگ کې په سخت وخت کې صحابه ته دام گواره نه و چې د حضور مبارک وینه په ځمکه باندې وورځي مونږ څه شي ادب پیغمبر علی السلام مبارک بکړي او دغه بیا چې کله نبی علیہ السلام بر اوخاته صحابو چې دا आवाज واورید دا आवाज شیطان کړهو چې نبی علیہ السلام شهید شو بس صحابه کرامو نه د خپل لاندې زمکه او تختید بس څوک یو طرف ته منډه کړه دا ډیر سخت وخت څوک بل طرف ته چې نبی علیہ السلام خپل جانسار صحابه ولید او 70 کسان پکې شهیدان شو افرا تفری جوړ شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صحابي ته فرمایل چې आवाज وکړه چې حضور مبارک ژوندای دی حضور مبارک حیات دی حضور مبارک ټیک دی بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په خپل باندې روچت شو او میدان دراکو شو په خپل باندې صحابه ته فرمایي اے صحابه زما په طرف باندې راشه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حیات ته ژوندای دی څه خبره نشته چې کله دا وشو دا منځنۍ وار 70 کسان پراته دي حنزله رضی الله تعالی عنہ هم پکې دی کنه اول شپاو روات نبی علیہ السلام غسل یم نه کړای حنزله رضی الله تعالی عنہ هم دی پکې بس دا دریم وار چې کله نبی علیہ السلام اعلانو ک صحابه بیا را غونډ شو تسلی ورته ملاو شو دوباره بیا بس کافران او تختید یو طرف ته شو اخر کې دا سی و چې دوی تم باری نقصان ملاو شو 70 کسان اغوی تم نقصان ملاو شو خو اغوی ډېر خوشاله اظهار ک اغوی به وی چې په او یو کسانو باندې مونږ نه یو خو د 70 کسانو بدلم تر وخت د بدر والا ډېر هغه به خودیم 27 کسان یې ولا مردار کړي مردار یې کړه کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه بیا را دوی بیا او تختید دریم سټپ کې دوی فرار بیا اختیار کو چې څه شایو مالی غنیمت هغه راجمع ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته فرمایي چې شهدا راجمع کړي چې کله شهدا راجمع شو ټول 70 کسانو حنزله رضی الله تعالی عنہ پکې نو حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیہ السلام صحابو ته فرمایل حنزله مبارک ګوره چې وکت پیدا نشو حضور مبارک ورته بیا فرمایي مې ګوره فرشتو غسل د پاره خېجولای ورته صحابه کرام قسم خوري چې لږ وخت بعد چې پزمکه باندې اومندل شو بیا راغی چې سر مبارک او ګیره مبارک نه د اوبو هغه چې کوم لوندواله احساس کی تر روانو د مبارک سر نه چې حضور مبارک فرمایل چې فرشتو ولا په حوض کوثر اوبو باندې غسل ورکړه دا ارث قربان اول په نبی علیہ السلام باندې او بیا دا غي نرستو حمزه رضی الله تعالی عنہ چې هندا چې و صحابیه رضی الله تعالی عنها هغه ټیم کې د مبارک پوزه يم کټ کړي وو د مبارک غوګونه يم کټ کړي وو بیا یا هغه سینو له سری کړه او هغه زړه او کلیجی او د ترویج ته پاګه باندې ول چکونم لګولی یو قسم لا د بدر د دوی د مشرانو داغه د بدله د اخشتو چې څه د مقصد او هغه مقصد یو ک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ولید داغه مبارک بدن ټوکړي ټوکړي بدن یا چې نبی علیہ السلام به فرمایل اسد الله و اسد رسوله یو تکړه سړی په صحابو کې حمزه رضی الله تعالی عنہ صفیہ رضی الله تعالی عنہ یو خور د نبی علیہ السلام ترور ده او حمزه مبارک پر رسول الله باندې ماته استویل مډیر ګرانو یو خو یا هم عمر بل یترو بل رضاعی رورو سویبه رضی الله تعالی عنها اغینا حمزه مبارکم پیرو دلی دی او رسول الله مبارکم تر پیرو دلی دی عبد الله ابن مسعود فرمای په حدیث کې قسم خوري چې څومره نبی علیہ السلام حمزه مبارک د پاره جړلی دی کنه نو په ټول عمر باندې حضور مبارک دومره جړا یو صحابي د پاره نه کړی یعنی امام حسین مبارک فاطمه الزهرا مبارک چې ډېر لوی لوی شخصیات د پیغمبر علیہ السلام د زړه ټوکړي دي خو چې ټولو نه زیات غم درد او جړه عبد الله ابن مسعود فرمایي پیغمبر علیہ السلام په حمزه مبارک باندې کړي دومره جړه په ایچا باندې نه کړي او دا غي نرستو یا 70 بار پیغمبر علیہ السلام جنازه پکړي 70 بار اول په شهداو کې دی تیار شو او ځان ته کې خود څلور تکبیرات پیغمبر علیہ السلام په وی بیا به یو کس تیارې ده او ټیم کې دا کفن او دا چرته وی او باو دا
خو سره برابرول به یو کس براته چې کله حمزه مبارک باندې جنازه وشو او صحابه اوچتاوه نبی علیہ السلام ورته فرمای می اوچتاوي کېږي هر شهید د سره دی خپل جنازې په وکړه او هر شهید سره پیغمبر علیہ السلام په حمزه مبارک باندې جنازه کړې ده په صحابو کې واحد صحابي چې 70 بار پیغمبر علیہ السلام جنازه پکړې ده هغه سیدنا امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ دغه 70 صحابه هغه شهیدان شو په دغه غزوه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پکې زخمی شو 27 کسان اغوینا مردار شو پاږي کې او شکست ورق په اخر کې دریم سټپ کې هغه وتښتیدا او داغه نورستو بیا په غزوه خندق کې او په دغه نورو غزواتو کې خبر برابر کړي دوی کافران خو خدای پاک جل جلاله په آیات کې ورته وی چې دا کله چې تاسو غونډې نه راکوس شوي کنه څلويخ کسان او حضور مبارک تاسو ته نو ویلی او تاسو راکوس شوي پته خورته ولګي د زما د پیغمبر علی السلام په حکم کې څومره کمالي چې وی چې من نه برا کوزګي چې را کوز شوي او یو کسانو تاوانه مو که 70 کسان اگر چې هغه شهیدان شو جنت لاړ پیغمبر علی السلام فرمای خور ته فرمای چې د حضور مبارک حکم چې هغه څار توي په کومه طریقه توي په هغه طریقه باندې بتا سو حکم تعمیل کړي او دا یو دوی لپاره سبق او صحابه لپاره باس د دې نفس چې حضور مبارک صحابه ته څنګه څومره کلا سویلی دي هغه منو عن صحابه په موږ طریقه باندې بیا پاګه باندې عمل کړای بیا پاګه کې کوتاهی نه او دام دوی اجتهادي خطای و چې دوی وی چې بس جهاد ختم شو دغه لو یا معرکه په دریم کال د هجرت باندې د کومه غزا غزوه احد چې اوشوا نو دا دغه میاشت وا 15 شوال المکرم دا د حمزه مبارک د شهادت رزم دا راضی به تقریبا د چهارشنبه ورځ راضی او دا میاشت چې د اسلام د غدریم لوی غزا په دې کې شوی دا خدای پاک د ننم احد شهیدان درې پیوځه کې پراته او 67 کسان بیا لک اخوا داسې دیوال تر راتاو دی پاغه کې پراته دي ننم خلق اوی لذي او هغه ته دعاګانې کا هغه ته سلامونه کا دا وی تاریخ ژوندای دی تا قیامت به ژوندای او هغه جنتونو ته رسیدلی دی مونږ هم دعا ده چې خدای پاک دا هغه په قبرونو باندې کروڑاو رحمتونه نازل کا او خدای پاک دا هغه درجات بلند کا چې اسلام د پاره کومه قرباني ورکړي دی خدای دا ویلا اداغه قرباني ډیر اجر ورکا هغه برکت ته خدای پاک مونږ تاسو بچو ته مونږ تاسو تر ورسي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ټول یو کرته پر رسول الله مبارک